چې کله دې خبرې ماتې کی نو چې خبرې ماتې نو موږ ورته بابا ته کنځل وکړه، هله دادا ته کنځل وکړه، هله مشر مور ته کنځل وکړه، مشر ورور ته وکړه، کوڅه کې هغه دی روان دی هغه ته کنځل وکړه. نو چې تا ولې په کنځلو خوله عادت کړه او په کنځلو دې ولې ژبه ماته کړه، نو سبا چې دی لږ غټ شي که نه دغلته کوڅه کې د چا سره جنګي دې د نر زوی ته به دومره کنځل یادي که نه چې د به کتاب ته ضرورت نه وي چې د کتاب نه وي. ته ولې دا خبرې په کلمه باندې ماتې کا چې کله د خبرې ماتې کړې وای بچیه لا اله الا الله محمد رسول الله ته کلمه ووایه په دې ورلام ژبه ماته کا په دې ورلا خبرې شروع کام سبا ګوره چې دا بچی ستا دپاره څنګه خدمتګار ګرځي. لیکن ما او تا چې بچی خبرې ماتې نو پلار ته کنځلو کا مور ته کنځلو کام په دې طریقه باندې عادت کی سبا بیا ټولو خلکو ته کنځل کوي بیا به ته ګیله نه کوي وي زه بوډا یم وي زوی مې راته کنځل کوي دا ورته تا خو چې هغه خبرې شروع کولې تا ورته پلار ته کنځلو. نو زمونږ کار دا دی په دې طریقه باندې روان بیا چې کله داسې لږ د قدم د اخیستو شي 2.5-3 کالو شي 3.5 چې قدم والي چې دوکان ته دې په غېږ کې راوستو یا یې لاس نیولی چې قدم والي را رواني چې دوکان ته راورسي نو یې ورشي وي هغه غلی هغه ځان وي ټاپي را پټه کړه دا ورته دا و دا مشر ورته ووایي دې لکه هسې هغه ګیم ورسره کوي لبه کوي وي ورشي دا چپس دې را پټ کړي دوکاندار دا ورته دا نه وایي چې رښتیا باندې پټ کړه دا خو هسې دې څه راټوکې کوي. نو سبا چې دې لږ راغټ شي نو بیا غټه ډکیتي دي کوي غټه غلا دی کوي ولې تا چې د ګوتې نه نیولی او راوستی نو تا ورته وایي ورشه د دوکاندار ماما نه غلا وکړه ټاپي را پټه کړه نو بله ورځ چې دې غټ شي نو خامخا به پټې نو زما زوی ډاکو دی غلاګر دی نو بیا به ډاکو غلاګر نه تا په غلا باندې عادت کړی دی که پورا پورا پلار ملوث دی ښه خفه کېږې به نه وی هلکه وي زما بچی چې دی وي دې نه قلاریږي مولي صاحب ماله تعویض وکړه وي د سوره یاسین ختم وکړه سختونه راله وکړه ولې هلکه وي نسوار کی سګریټس کی چرس کی پوډرس کی هیرونس کی آئس کی شرابس کی نو هسې ته ووایه چې دا زوی ستا کله له 7 کالو تا به ورله 100 روپۍ ورکړې ورشه منډه ووه نسوار راوړه د دوکان نه ورشه منډه ووه د دوکان نه نسوار راوړه نو د نشې نه ترغیب ولې چا ورکړل دا ولې زه کور ته درغلی وم د نشې ترغیب چا ورکړ پلار به خپله ورکړو که ورکړو مشر ورور ورکړو که ورنکړو او لا زوی به یې ناست دی زوی به ښکلی سګرټ لګولی او دا خوپړي به خېږي او دا دوړې به په بره بادوي دا په نشه باندې چا عادت کړو مسلمانه دا تا په خپله عادت کړو دا تا په خپله ورته ووایي چې ګوره بچې دا ما چې کوم کار شروع کړی دا به سبا ته شروع کړی سبا ته بوډای په کټ کې دی چې دی نو خپې نه غځېږي او د بیا نشه شروع کړي دا د په خپله نه شروع کړی تا ورته ووایي چې طریقه به دا کوې بچیه اوس د له 7 کالو یې بیا چې لږ راغټ شي او زه په کټ کې پرېوځم بیا به سګرټ پیدا کړي او ورسره چرس به پیدا کړي او موټر سایکل به پیدا کړي او کته دګ ته به دې سګرټ پس کړي نه دا ورته پلار ووایي که دا ورته ډګر خلک ووایي دا ورته د پلار په خپله ووایي که نه دا ورته مایرې خلک ووایي که دا ورته د پلار په خپله ووایي په نشه چا عادت کړو پلار عادت په غلا چا عادت کړو پلار عادت په کنځلو چا عادت کړو پلار عادت دې کې ګیله د چا نه ده پکار چې مونږ به د بل نه ګیله کوو د بل نه به ګیله کوو چې هلکه تا زما زوی په چرسو راړولی دی هلکه تا زما زوی په نسوارو راړولی هلکه ستا سره ګرځي کنځل کوي دا داسې طریقه نه ده. ته په کور کې چې څنګه چلېدې هغسې به دې بچي چلېږي که چېرته تا عالم یې او ښه درس و تدریس دې کو بچې به دې هم څه بعد هغسې هسې یو مثال لپاره یو کس پیش کوم کې دي چې تاسو ټولې پېژنئ سوشل میډیا سره متعلق دی نو ټول خلک یې پېژني دا توجه مولي صاحب مفتی سردار علي حقاني صاحب ټولې پېژني الله دې شهادت قبول کې شهید شوی دی د هغه یو کټ زوی دی د 12-14 کالو وي زیات دی چې 15 یې کا هوبهو سیم ټو سیم پلار چې کوم تقریر او په کومه لهجه کې کو په هغه طریقه او په هغه لهجه کې هغه بچي تقریر کوي ولې پلار یې لیدلی ولې د پلار په نقش قدم روان دی پلار په کور کې هم دغه وینا وه د پلار په بازار کې هم دغه وینا وه د پلار په جومات کې هم دغه وینا وه د پلار په حجره کې هم دغه تقریر و د پلار په بیټک کې هم دغه تقریر و هغه بچی دی په مدرسه او په جومات او په سټیج باندې دغه تقریر دی
چې تا بدک کې سیګریټ سکو نو بچي به سبا بیا هغه بدک کې سیګریټ نه سکي کم از کم خپل بچي داسې تربیت پکار دی چې اول پیدا شو دا خو نوم صحیح کې خو دو بیا چې خبرې شروع کوي په کلمه باندې دی شروع